نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. دا گاونډي په حقوق باندې د نن درس بیان دی. د گاونډي څومره حقوق دي او کم کم حق دی د گاونډي په گاونډي باندې. گاونډي چاته وایي؟ که گاونډي مسلمان وي دغه حق څومره دی، او که گاونډي دی کافر یا بيدینه وي، يهودي وي یا بيدینه مشرک وي، نو دغه حق څومره دی؟ هغه چې ستا د کور په خوا کې په دې محله کې دا کم کورونه نږدې دي، نو دې ته ستا ګاونډ ویلی شي. بعضی کتابونه یا بعضی علما قول دا کوي چې ستا د کور نه ښي طرف ته کوم کورونه دي تر 40 کوره پورې ستا دې سره ګاونډیت دی. دغه رنګ ګس طرف ته، دغه رنګ مخې ته، دغه رنګ شاته 40 کوره ګیر چاپېره لتانه دا ټول ستا چم ګاونډ دی. د دې ګاونډي د پاره الٰه العالمین په قرآن عظیم الشان کې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مبارکو کې خپل حق بیان کړی دی چې د یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې کوم حقوق دي. نو دا غي مختصر بیان درته کوم چې د ګاونډي د حق نه خبر شي، د ګاونډي حق بادا کوي، او که حق مو ادا نه کو داغه حق مو په مال کو، نو دا حقوق العباد دي. دا د یو بندا په بل بندا باندې چې کوم حق جوړیږي دا هغه دی، او دا هغه حق دی چې بیا الٰه العالمین د دې حق بخنه نه کوي تر سوچ درته دی بنده حق نه بخله، الٰه العالمین درته بخنه نه کوي. دا د بنده حق دی. یو روایت کې راځي مبارک فرمای من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا. مبارک وای کوم انسان چې په الله باندې او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري، نو دې چې کلم خبره کوي نو باید چې د خیر خبره دیو کی، د شر خبره مکوئ.
د ګناه خبره مکوئ، د فحشه او د بيدینه خبره مکوئ. فليقل خيرا، د خیر خبره کوئ. او که د خیر خبره نشي کولای نو مبارک فرمای بیا چپ شي. چرم چې خبره کوي د خیر خبره کوي، دا څه خبره کوي چې باغی کې ستاسو د دنیا او د آخرت خیر پروت وي، ثواب وي پکې. او که دغه څه خبره ده نشي کېدی نو بیا چپ شي. دروغ مو وایي، غیبت مکوئ، بدرد مو وایي، خیر او کنزل مکوئ، د ګناه خبرې مکوئ، دینه چپ شي. یا د دین خبره او کا د اسلام او د خیر خواهی خبره کوي یا چپ پاتې کیږي. ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر، او څوک چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري نو مبارک فرمای فلیکرم جاره، دې د خپل گاونډي عزت کی عزت. کوم انسان چې په خدای باندې او په ورځ د آخرت ایمان لري دې د خپل گاونډي عزت کوي، پدرنه دی ورته وګوري، د خپل گاونډي احترام دی وکي. او بیا فرمای ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، او مبارک فرمای چې کوم انسان په خدای باندې او په ورځ د آخرت ایمان لري، یعنی چې مسلمان وي نو دی به د ملما عزت کوي. ګوره درې جملې مبارک وویل. کوم انسان چې مؤمن وي په خدای او په آخرت ایمان لري نو دی به یا د خیر خبره کوي او یا به چپ وي. او کوم انسان چې مؤمن وي مسلمان وي په خدای او په آخرت ایمان لري نو دی به د خپل گاونډي عزت کوي. او کوم انسان چې مؤمن وي په خدای او په آخرت ایمان لري نو دی به د ملما عزت کوي، چې ملما کلم راشي نو دی به داغه د خپل قدر مطابق عزت او اکرام کوي. او کنه یو انسان په خدای او په آخرت ایمان نه لري نو بیا د خیر د خیر خبر نه کوي، بیا د ګناه خبرې کوي، بیا د ملما عزت نه کوي، د گاونډي قدر دې نه کوي که ایمان نه لري. او که ایمان لري نو مبارک فرمای دا کارونه به د خامخا کوي. نو یو په دغه کارونو کې د گاونډي عزت کول دي، گاونډي ته پدرنه کتل دي، دا د ایماندارۍ نښه ده. دویم نمبر روایت کې راځي من اذا جاره فقط اذانی، کوم انسان چې گاونډي ته ضرر رسوي، ضرر تکلیف ورکوي، فقط اذانی، دی انسان دا تکلیف ما ترا کو. مبارک وي چاچی او گاونډي خپل ته ضرر ورکو، تکلیف ورکو، دا تکلیف گاونډي ته ورکړی نه دی، دی ما ترا کو. ومن اذانی فقط اذى الله، او څوک چې مال تکلیف را کوي، ما ته ضرر را کوي، نو دا انسان په حقیقت کې الہ العالمین ته ضرر ور کوي. او بیا فرمای ومن حارب جاره، کوم انسان چې جګړه کوي، بے ګناه جګړې کوي د خپل گاونډي سره، فقط حاربنی، د انسان دا جګړه ما سره کړې ده. پیغمبر علیہ السلام فرمای خپل گاونډي سره بے ګناه جګړې کول دا جګړه ما سره ده، او څوک چې لما سره جګړه کوي دا جګړه د الہ العالمین سره ده. نو مطلب دا دی چې گاونډي خفه کول خدای او رسول خفه کول دي، گاونډي سره بے ګناه جنگ کول خدای رسول سره جنگ کول دي، او گاونډي خوشاله ول خدای او رسول علیہ السلام خوشاله ول دي. وګوره بے ګناه جنگ باندې کوي، بے ګناه تکلیف باندې رسوي. حسن بصری سے بوای وای خ گاونډیت دا نه دی، خ گاونډیت چم گاوند چا سره کول دا خ طریقه نه ده چې ته چاته ظلم نه رسې او ته چاته ضرر نه رسې او چاله تکلیف نه ورکې. خ گاونډیت دا دی کته ته داغه د خوانه کم تکلیف ورسېږي او ته پاغه صبر وکې نو دا گاونډیت کول دی. هغه سره ته خو ورته سم نه رسې، تو خو ور سره زیاته نه کې جنگ باندې کې تکلیف بنور رسې. خو گاونډیت دا دی چې تو خو ورته سم نه رسې، کته ته داغه د خوانه کم تکلیف ورسېدو نو ته په صبر وکړه، ته ور سره جنگ مکوا. صحیح گاونډیت دغه دی، دا د گاونډیت صحیح حق ادا کول دي.
که د ګاونډي د خوانه تا ته کم ضرر وي نو ته په صبر او برداشت وکړه، تا ته به د الله د خوانه اجر ملو شي او د ګاونډي حق به مدا شي. حسن بصری سے یو روایت بل نقل کړی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه، دا تابعی دی، د په خپل سند سره روایت د محبوب علیه السلام نه نقل کوي. فرمایي وای د حضور علیه السلام نه یو ځل چا پوښتنه وکړه، تپوس نه کوي چې ما حق الجار علی الجار. د پیغمبر علیه السلام نه دا پوښتنه چوکا چې قربان د یو ګاونډي حق په بل ګاونډي کم دی، څومره حق دی او کم حق دی پی. قال پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمای، مبارک ورته وای د یو ګاونډي په بل ګاونډي دا حق دی کدا ګاونډي د خپل ګاونډي نه قرض وغواړي او د سره پیسې وینو د خپل ګاونډي ته به قرض ورکوي، دا د یو ګاونډي په دې بل باندې حق دی. تا نه پیسې وغواړي قرض نه وغواړي، تا سره شته دی نو ته هغه ته قرض پیسې ورکوي، دا د خپل ګاونډي مسلمان ورور په تا باندې حق دی. یا وای کتاله دعوت درکې تاسو پروګرام هغه کړی دی، خیر خیرات کړی دی، واده خادي دا ور کرا تاله دعوت درکو تی وغختلی نو مبارک فرمای دویم حق د ګاونډي دا دی چې ته به داغه دعوت قبلوي او داغه په غم او خاده کې به داغه سره شریک کیږي. دریم حق د ګاونډي دا دی کستا ګاونډي چرته مریض نو مبارک فرمای د ګاونډي عیادت کول، داغه بیمار پرسی کول، داغه تپوس ته ورتل، دا د ګاونډي حق دی پتا باندې. کلم ستانه ګاونډي قرض واړي قرض به ورکی، که دعوت دل درکو نو داغه دعوت به قبلوي، که ګاونډي دی بیمار شو نو داغه تپوس ته وځي. وګوري د عیادت متعلق به ان شاء الله بیان مونږ کړم یا به بیا وکړو چې کله تاسو د چا تپوس ته لاړ شئ نو که دا مریض تاسو پر اتلو باندې تاسو په ناست او په خبرو خوشاله دو ته پوېږي چې د زما په دې ناست او په خبرو خوشاليږي، تکلیف ورته ډیر نشتا، نو بیا ور سره کینه خبري ور سره وکا. او کنه پوېږي چې دا مریض ته تکلیف زیات دی نو بیا ور کر کسی وګدو ما، بیا ور کر ورسته راو ما، بیا صرف مریض سره کینه ته خیر سو خبري ور سره وکا، ته پوښتنه نو کا تسلی ورته ورکا او مریض ته چې ماتم دعا وکا نو د مریض نه بیا دعا واخلا. دا چې تور کر بیا په ګنټو ناس ته داغه مرض تا په ناس ته باندې نور مقدیږي، هغه ته ضرر رسیږي، نو دا ګوره خلاف شرع ده. بیا دا بعضی کس چا کرلاړ شي هغه کور والا یا هغه مریض په هغه باندې بیا تنگ شي، نو دا کار باندې کوي، دا خلاف شرع دی. هغه باره کې ان شاء الله مستقل بیان بیا سټه وکړو. سلورم حق دا دی مبارک فرمای کچرتم ګاونډي تا نه مدد وغواړي نو ته به خپل ګاونډي سره امداد او مدد کوي. تا نه چرتم ګاونډي امداد وغوښتو مدد وغوښتو، تا ته ګاونډي محتاج شو نو ته مبارک فرمای دا غ سره امداد کوي، مدد به کوي. کچرته ستا ګاونډي ته مصیبت ورسېدلو، تکلیف پر راغی، مصیبت ورته ورسېدلو نو مبارک فرمای ته به داغه عیادت ته ورځي یا ته به داغه سره چې کوم دی همدردی کوي، هغه ته تپوس ته ورځي، هغه ته عذر لا ورشه، معذرت ته ورته ورشه، تسلی لا ورشه، اغم کې ور سره شریک شه. او مبارک فرمای کچرته ستا په ګاونډي باندې خوشحالي راغه وان اصابه خیر، کستا ګاونډي ته خوشحالي ورسېدله نو مبارک فرمای بیا ته هغه ته مبارکي ورکا، مبارکه لا ورشه. کچرته ستا ګاونډي کرا خیر او خوشحالي راغه نو مبارک فرمای بیا به ورته مبارکي ورکوي. او کچرتا ستا دا ګاونډي وفات شو دی کړه مړ شو وین ماتا مبارک وای ک مړ شو نو بیا ته داغه جنازې کې به شرکت کې مبارک وای چې کله دی وفات شي
نو د یو ګاونډي په بل د حق دی چې بیا به د هغه جنازې ته ورځي. او بیا فرمایي وان غابه که ستا د ګاونډي د کور نه غایب شو، یعنی چېرته په سفر باندې لاړې، نو ته به د هغه د مال او د هغه د اولاد خیال ساتي، د هغې به حفاظت کې د کور خیال هم ساته او د اهل و عیال او د بچو خیال به هم ساتي. دا د ګاونډي حق په تا باندې جوړیږي. او بیا فرمایي وایي ته چې کله آبادۍ کوي نو د خپل کور په هغه باندې ډېر زیات موچته وه چې 2 چته او 3 چته کور جوړ کړي او د ګاونډي په کور کې هوا او رڼا بنده کړي، ستا د لاس هغه کریان ور نه لګي یا هوا نه لګي، نو دا ګاونډي ته ضرر رسول دي، دا هم نه کوي. که آبادي کې د هغه نه اجازت وغواړه چې یاره زه 2م چت جوړوم 3م چت جوړوم، تا ته خو پسې اعتراض یا ضرر نشته. که هغه اجازت درکو نو مبارک فرمایي بیا په کور باندې 2م او 3م منزل جوړ کا. او بیا فرمایي وان اشتریت فاکهه، که ته چېرته کور ته میوه وروړې، میوه فروټ دې وروړو، میوه دانه دې وروړه، نو بیا فهدي له منها، د دې خپلې میوې او دانې نه ګاونډي کره لږ څه ولیږه، هدیه او تحفه ورکره واستوه، څه لږه دانه میوه راغونډه کړه او ګاونډي کره واستوه. فإن لم تفعل، او که ته دا کار نشي کولی چې ګاونډي کره د خپل کور نه میوې واستئ، څه فروټ دې وروړي دي هغه کره نشي لیږلی، نو مبارک فرمایي بیا دا خپل کور کې پټ کا، خپلو بچو له مه ورکوه چې بهر ته وباسي، لارې ته وباسي، او ستا د ګاونډي ماشومان ورسره لاس کې د وګوري، نو بیا هغه ماشومان په دې خفه کېږي او بیا مور و پلار ته جاړي، نو هغې ته بیا ضرر دی. نو که کله هم کور ته د میوه دانه وروړه، نو هغه میوه دانه اول خو ګاونډي کره مو لیږه، او که نه شي لیږلی نو بیا په کور کې دننه پټې وخوره او د کور نه بهر کوه ما، چې هسې نه د ګاونډي ماشومان ورته ونه زیرېږي، ونه جاړي او هغې باندې تو غوسه تېره نه شي. مبارک فرمایي دا د یو ګاونډي حق دی په بل ګاونډي باندې، چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسې ته په خپل زبان مبارک باندې بیان کړی دی. دغه د ګاونډي حق دی. 3م روایت کې راځي محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي انه قال، مبارک فرمایي الجیران ثلاثه، دا ګاونډیان دي، ګاونډیت دا په 3 قسمه باندې دي. فمنهم من له 3 حقوق ومنهم من له حقان ومنهم من له حق واحد. ګاونډي چې دی نو دا په 3 قسمه باندې دي. یو هغه ګاونډي دی چې هغه په تا باندې 3 حقونه لري، دویم هغه ګاونډي دی چې هغه په تا 2 حقونه لري، او دریم هغه ګاونډي دی چې هغه صرف په تا باندې 1 حق لري. هغه ګاونډي چې په تا 3 حقونه لري اسوک دی. مبارک فرمایي هغه څوک چې ستا خپل هم دی او مسلمان هم دی او ستا ګاونډي هم دی، نو دی په تا 3 حق لري. او ستا د کور په خوا کې ستا رشته دار اوسېږي، نو یو دی رشته دار دی، د رشته دارۍ حق دی در باندې. دویم دی مسلمان رور دی، یعنی مسلمان دی هغه، نو دویم در باندې د مسلمانۍ حق پروت دی. او دریم نمبر ستا په ګاونډ کې اوسېږي، نو دریم نمبر حق د ګاونډیت در باندې پروت دی. ستا په چم ګاونډ کې چې کوم ګاونډیان دي، که په دې کې ستا رشته داران اوسېدل، نو د ټولو نه زیات حقدار په ګاونډیت کې ډومبې په تا باندې د خپل رشته داران دي. ولی ځکه چې یو خو ستا رشته دار دی، دویم مسلمان دی، او دریم نمبر ستا ګاونډي دی، نو دی په تا باندې 3 حقوق لري. دویم نمبر ګاونډي هغه دی چې په تا 2 حق لري. دا هغه ګاونډي دی چې ستا رشته دار نه دی خو مسلمان دی، او ستا په دې کور په خوا کې اوسېږي، ستا ګاونډي دی، نو یو در باندې د ګاونډیت حق دی، او دویم دی مسلمان دی، نو د مسلمانۍ حق در باندې پروت دی. دغه 2 حقوق د در باندې دي. او دریم هغه ګاونډي دی چې هغه 1 حق لري. روایت کې وایي هغه ګاونډي دی چې مسلمان هم نه دی، ستا رشته دار هم نه دی، خو ګاونډي دی کافر دی. کافر اوس یو کافر ستا د کور په خوا کې اوسېږي، کافر دی، مسلمان نه دی، کافر دی، ستا رشته دار هم نه دی، د ده په تا باندې دا حق دی چې دا ستا ګاونډي دی، نو د ګاونډیت خیال به ساتي.
دته به ضرر نه ورکي، دته به تکلیف نه ورکي. دغه حقوق پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ګاونډیانو بیان کړی دي چې هم ستا خپل وي او هم د ګاونډي دی او هم مسلمان دی. نو د پتا باندې 3 حقوق دي. ګورې یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک نه چا پوښتنه وکړه قربان زیات حق د مور دی که د پلار دی؟ نو مبارک ورته فرمایي د مور. بیا تپوس کې قربان زما د احسان زیات مستحق څوک دی په مور او پلار کې؟ مبارک ورته فرمایي په دویم ځل ورته بیا وایي مور دی. په دریم تپوس ته نه کوي قربان بیا د چا حق دی؟ نو مبارک ورته فرمایي بیا دې د مور دی. په څلورم ځل صحابي بیا تپوس کوي قربان بیا د چا حق دی؟ وایي بیا دې د پلار حق دی. علما لیکي وایي د مور 3 حقوق دي. پیغمبر علیه السلام 3 پیری ویلي چې د مور حق دی، د مور دی، د مور دی. او د پلار دپاره یو ویلي دي. وجه دا ده چې مور 3 داسې تکالیف برداشت کوي چې هغه 3 تکالیفو نه پلار غریب یا خبر هم نه دی. اول نمبر تکلیف دا اولاد چې کوم دی د مور په خېټه باندې 9 میاشتې وي یا 10 میاشتې وي. اوس دغه تکلیف دا مور ته دی دی نه پلار خبر هم نه دی، دا تکلیف په مور باندې دی. دویم نمبر کله چې معصوم پیدا کېږي نو تمام تکلیف په مور باندې دی، دغه تکلیف نه پلار خبر هم نه دی. دریم نمبر کله چې معصوم پیدا شي نو تر 2 یا 2.5 کالو پورې دی معصوم ته رضاعت، یعنی مطلب مده د رضاعت کې دا پی ورکول چې دی نو دا تکلیف په مور باندې دی، دې نه پلار خبر هم نه دی. نو دغه 3 تکالیف په مور داسې تیریږي چې د هغې نه پلار خبر هم نه دی. نور دا یو مور دا د بل پلار دی، خو په مور باندې تکلیف زیات دی. نو د دې وجې نه د مور حق هم زیات دی د پلار په نسبت باندې. په اولاد باندې د پلار نه د مور حق زیات وي. خو علماء کرام وایي که یو سړی دی د هغه د پلار چې کوم دی عالم هم دی او پلار پیر هم دی او پلار هم دی، اوس یو زوی دی د خپل پلار نه بیعت کړی دی، نو د خپل پلار مرید دی او د خپل پلار نه سبقونه ویلي دي، نو د پلار شاګرد هم دی او هغه پلار دی او د زوی دی، نو یو ګور د پلار والی حق شو. دویم نمبر په ده باندې د هغه د استاذۍ حق دی او دریم نمبر د هغه په ده باندې د پیرۍ حق دی. نو بیا د دې پلار حق په مور باندې زیات ګرځېږي، ځکه د استاذ حق د مور او پلار نه زیات دی. دغه رنګ د پیر حق د مور او پلار نه زیات دی. نو غرض دا دی بعضې اوقاتو کې د بعضې انسان په بعضې بل انسان باندې حقوق زیات جوړېږي. ستا هغه ګاونډي چې ستا خپل هم دی، ستا ګاونډي هم دی، مسلمان هم دی، نو د هغه په تا باندې 3 حقوقه جوړ شو. او هغه ګاونډي چې خپل دی نه دی مسلمان دی، ستا ګاونډي دی، نو د هغه 2 حقه دي. او هغه ګاونډي چې ستا په چم ګاونډ کې اوسېږي مسلمان هم نه دی، ستا رشته دار هم نه دی، کافر دی، نو د هغه په تا باندې صرف یو حق دی بیا چې هغه حق د ګاونډیت دی. سفیان ثوری صاحب وایي 10 کارونه داسې دي چې دا جفا ده، ظلم دی، ظلم او دا ګناه ده. او وایي اولها رجل او امرأة يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنين. اول نمبر جفا دا ده چې یو انسان ښځه یا یو سړی دعا کوي، دعا او دعا خپل ځان ته کوي، مور او پلار ته دعا نه کوي، مؤمنانو ته دعا نه کوي، نو دا جفا ده، دا ظلم دی. چې کلم دعا کوي نو په دعا کې به بخل نه کوئ، ځان د پاره دعا غواړئ، خپل مور او پلار او رشتہ دارو د پاره دعا غواړئ او د تمامو مؤمنانو مسلمانانو د پاره دعا غواړئ. که یو انسان صرف ځان د پاره دعا غواړي او مؤمنانو د پاره او د والدینو د پاره نه غواړي نو دا جفا ده. بیا مبارک وایي والثاني رجل يقرأ القرآن ولا يقرأ في كل يوم 100 آية. درېمه جفا دا ده، زیاتې دا دی چې یو انسان قرآن لوستی وي، دی د ورځې د قرآن تلاوت کوي او د 100 آیاتونو نه کم تلاوت دی کوي، نو دا ظلم دی. ګورئ که تاسو کې چا ختم قرآن کړی وي، قرآن هم لوستی وي،
نو کم از کم د ورځې چې تلاوت کوي 100 آیات تلاوت کوي د 100 آیاتو نه کم تلاوت مکوي کم از کم 100 آیات تلاوت کوي د صحابه کرامو طریقه دا وا چې هغه په هفته کې قران عظیم شان ختمولو هر هفته به د قران یو ختم کولو مونږ تاسو ګورو قران عظیم شان د سپاری د هر پاڼې په اخر کې تاسو ګور لاندې کرخ ټولو کرخونه لاندې وګوري لیکلي منزل نمبر 1 بیا سو سپاری باندې لیکلي منزل نمبر 2 نمبر 3 دا قران عظیم شان ټوټل او منزل دی دا منزل ولی مقرر شوی دی وای دا یو منزل دمره مقدار تلاوت به صحابه کرامو د ورځې کولو دا څومره چې یو منزل له د صحابه کرامو د یو ورځې تلاوت تبا منزل ویلې کېدو هغه مبارکانو به هر ورځ د یو منزل برابر تلاوت کولو قران عظیم شان او منزل وګرځیدو صحابه کرامو په هفته کې یو ځل قران عظیم شان ختمولو په ورځو کې نو دا هغه د یو ورځې قرات ته چې کوم دی منزل ویلې شي دا قران او منزل ذکر دی چې صحابه کرام په ورځو کې قران ختمولو دا چې کوم ځکه منزل لیکل شوی دا د صحابه کرامو د یو ورځې قرات په اول ورځ باندې وړم به منزل په دویم ورځ دویم په دریم مطلب دا دی سفیان ثوری سے وای دا جفا دا زیاتې دی چې یو انسان قران ویلې وي او د په ورځ کې د 100 آیاتو نه کم تلاوت د قران کوي نه دا جفا او زیاتې دی دریم نمبر والثالث رجل دخل المسجد وخرج ولم يصلي ركعتين دریم نمبر جفا او ظلم دا دی چې یو انسان جمعات ته داخل شي یو نارینه او د په جمعات کې داخله دونه بعد 2 رکعات نفل منز تحیت المسجد اونکی او د جمعات نه بیرته واپس شي بغیر د منز کولو نه جمعات نه راوته یو 2 رکعات نفل منز په جمعات کې اونکو نو دا ظلم دی جمعات ته چې کلم یو نارینه داخليږي او وخت مکروه نه وي نو د دې کم از کم په جمعات کې یو 2 رکعات نفل منز کوي څلورم نمبر رجل يمر على المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدعو لهم څلورم نمبر چې کوم دی یو سړی دی یا یو نارینه دی یا زنانه په لار تیریږي په یو مقبره باندې او دې په دې مقبري باندې سلام وانه چي او دا غي د پاره دعا نه غواړي دا د ظلم وکړو د زیاته وکړو یو انسان چې په لار تیریږي مقبره باندې او دې په مقبره تیریږي په قبرونو باندې سلام وانه چي او دا غي د پاره دعا نه غواړي نو مبارک فرمای دی ظلم کو سفیان ثوری سے فرمای دا ظلم دی دا خبره یاد ساتئ چې کلم تاسو په مقبره تیریږي د مسلمانانو نو حدیث مبارک کې وای تاسو باغی سلام واچوي په مقبره والا په قبرونو باندې سلام واچوي کدی قبرونو والا سره ستاسو تعلق او تړونو په دنیا کې نسبت او پہچان په دنیا کې ورسره نو دا قبر والا پس د مرګ مبارک فرمای تا پیجنی چې دا فلان کې راغو یا فلان کې راغو په ما باندې سلام واچولو نو دستا د سلام جواب هم درکوي او تا پیجنی هم او مبارک فرمای کنا په دنیا کې ستا پہچان ورسره نو تعلق ته ورسره نو پیجنګلو ورسره نو او تا په قبر سلام واچولو نو تا ته د سلام جواب درکې خو تا نه پیژنې چې دا څوک دی ځکه په دنیا کې تعلق او پہچان نو پس د مرګم تعلق او پہچان نشتا خو صرف تعالی د سلام جواب درکې نو چې کلم په مقبره تیریږي زیارت قبور سنت طریقه ده په قبرونو باندې سلام واچوي او درېږي یو شی به دعا ورته کوي قل هو الحمد وایي آیات کرسی وایي سجز دی هغه اولولي بیا دعا ورته کوي دا مسنونه طریقه ده نن سبا خلق زیارت قبور ته شرک وای بدعت وای ستاسو توجه دی خو غواړم سما دي خبرو ته متوجي شي دا بیان ز تاسو ته کوم دي طرف ته متوجي شي بعض خلک مونږ ته وای زیارت قبور سو کوئی دا شرک دی سو کوئی بدعت دی سو کوئی ناروا دی کومو تاسو ګورو د حدیث په کتابونو کې نو محدثین باب لګي باب زیارت القبور باب دې په بیان د زیارت قبور باندې په دغه باب کې بیا احادیث وروړي چې پیغمبر علیه السلام مبارک با د صحابه کرامو قبرونو راتللو پیغمبر علیه السلام د خپل
مور قبر لتلې دي. پیغمبر علیہ السلام با کال په کال باندې د احد د شهدا او قبرونو لتللو. محبوب علیہ السلام با د بقیع قبرستان ته د صحابه کرامو مزارات لتللو. په خوش بو او په خورزو کې به حضور علیہ السلام زیارت قبور کولو. فسونو احادیث په دې متعلق ذکر دي په کتابونو کې او بابونه په علماء کرامو لګولې دي. د فقهای کرامو په کتابونو د فقه کې بابونه مستقل لګیدلي. د محدثینو د حدیثو په کتابونو کې باب زیارت قبور موجود دی. پاغي کې بشمیر احادیث په دې باندې دال دی او ذکر دي او د محبوب علیہ السلام معمولات بیان کړي چې پیغمبر علیہ السلام به زیارت قبور کولو. نن موږ د خلک سوای او زیارت قبور شرک دی، قبر لتل ګناه ده او قبر لتللو ال د دعا کول دا بدعت ته، نعوذ بالله. حالان کې پیغمبر علیہ السلام مبارک به د بقیع قبرستان ته ډیر تللو. مبارک به چې کم دی د هغې نه علاوه د احد د شهداو قبر لتللو، د خپل مور قبر لتللی دی. په مشکات کې مختلف قسم احادیث نقل کړي. پیغمبر علیہ السلام په حضرت تیرېدلو او ودرېدو مبارک دعا کې السلام علیکم یا اهل القبور. پیغمبر علیہ السلام پاغي سلام اچي چې سلام دی پتا سو باندې اے اهل قبور. مختلف قسم احادیث په دې متعلق ذکر دي. د بیهقی شریف حدیث دی مبارک فرمای چې کوم انسان مور او پلار وفات وي یو یا دواړه او دا اولاد د مور او پلار قبر له د جمعې په ورځ باندې لاړې، نو دغه بچی ته الٰه العالمین د مور او پلار د قبر پتللو باندې تمام ګناه مخکینه بخي. او دغه اولاد چې د مور پلار قبر له د جمعې په ورځ تللی دي د الٰه العالمین د خپل اولیاء په فهرست کې ځان سره داخلوي. د ابرارو د جملې نه الٰه العالمین دغه اولاد چې د مور پلار قبر لذي الٰه العالمین دې د ابرارو د جملې نه ګرځوي. ابرار اولیاء نیکانو ته ویل شي. غرض دا دی زیارت قبور سنت طریقه ده. نن سبا مونږ ته خلک وایي یاره په قبرونو کې خلک ډولکی غږوي، منګي رباب غږیږي، چرسیان چرسونس کی په زیارتونو کې میلې لګېدلې دي او زیارتونو کې ناروا کېږي. یا بعضې زنانه زیارت ته کلو مخلاړي شي، هلته فتنې جوړېږي. نو زیارت لتلل ځکه شرک دی، ځکه ګناه ده. دا ډېر عجیبه خلک دي، ډېر عجیبه سوچ دی. تاسو ځان سره لږ سوچ وکړئ، خدای پاکه مو بخا چې کله د دین یو کار وي په هغې کې زیادت پیدا شي، په هغې کې خلک د ځان نه بدعات پیدا کړي یا ناروا کار شروع کړي، نو مونږ به هغه د دین کار پرېږدو که هغه ناروا به پرېږدو. اسې مثال له خبرې نن سبا دا واده چې په کومو طریقو باندې کېږي، دا وادو نکاح خو سنت طریقه وه. دا واده خو د 1,40,000 کمو زیاتو پیغمبرانو علیهم السلام سنتو. اوس په دې واده کې ناروا کارونه دي، په دې کې نکریزې دي، دا ناروا دي، په دې کې دا جوړه ښودل دي، ریاکاریانې دي، په دې کې ډول او سرنا ده، په دې کې نور بعضې رسمونه غلط غلط ګنده ګنده رایج دي. نو آیا مونږ به اوس دا واده پرېږدو که په دې واده کې به دا غلط کارونه پرېږدو؟ واده خو سنت طریقه وه، خو په دې واده کې چې دا کم ناروا شامل شوي دي نو مونږ به دغه ناروا پرېږدو، سنت خو به نه پرېږدو که نه چې واده دی. یا د معصوم سنتول دی، نو دا معصوم سنتول سنت طریقه ده، خو په دې کې اوس ناروا داخل شو چې خلک پکې ډزې کوي، تماشې پکې کوي او دغه رنګ چې کوم دی نکریزې او جوړې پکې کوي او په دې کې نور ناروا کوي. نو مونږ خو به د ماشوم سنت نه پرېږدو، ځکه خو د نیکۍ کار دی یا خو د کار د دین دی او د خیر کار دی. په دې کې چې دا کم ناروا داخل شوي دي نو مونږ به هغه ختمو. تاسو له یو مثال درکوم. د یو انسان د لاس نوکونه ډېر اوږده شي، د لاس نوکونه یا د خپې نوکونه ډېر اوږده شو. اوس د لاس او د خپې نوکونه اوږده شوي دي، نو مونږ به دا ټول نوک وباسو که نه چې کم اوږد شوی ځای دی زیاتي نوک به کټ کوو، زیاتي نوکونه به کټ کوو که نه. ټول نوک خو ځان نه څوک نه وباسي که نه. دغه رنګ چې کوم دی یو کار د دین دی او په هغې کې ناروا یا غلط کارونه داخل شو نو مونږ به غلط کارونه ته نه لرې کوو، ختمو به هغه د دین کارونه خو به د بیخ نه وباسو، خو به نه ختمو که نه. اوس ستا رشتهداري دا ګاونډي سره د ګاونډیت دی، منځ کې غلط فهمۍ راغی، خفګان راغی، نو ته به خفګان پرېږدي، غلط فهمي به پرېږدي، یا به لرې کېږه منځ نه، ګاونډیت او خپلوي به نه پرېږدي. دغه رنګ چې کوم دی اوس زیارت قبور دی، نو په زیارت قبور کې که یو ګناه کار پکې چا داخل کړی وي نو ته به هغه ګناه کار نه ځان ساتي.
ته به زیارت قبور نه پرېږدي. داسې ډېر کارونه د دین دي چې په هغې کې خلکو بدعات او ناروا داخل کړي دي، نو موږ به ګوره هغه ناروا پرېږدو او د دین کار به نه پرېږدو. اوس د دین کار څو دا قبرونو له تلل دا هم د دین کار دی. خو که زنانه ځي نو ورسره به خپل خاوند وي یا رور یا پلار یا زوی یا خوريې یا نسې، داسې کس چې هغې سره د نکاح نه کېږي د زنانه، د هغه سره به دا زیارت قبور ته تللی شي. بل په پټ مخ باندې به زیارت قبور کوي، بل د نیکانو د اولیاو مزاراتو لکه ځي نو چې یره د فتنې نه وي، یره د ګناه پکې نه وي، بیا دې لاړه شي، محرم ورسره وي نو بیا تللی شي. بل دا دی چې ګورئ یو عالم دی شیخ حسن جان، اوس وفات دی، هغه یو واقعه ذکر کړې وه. وایي ما یو تاریخي کتاب کتو، په هغې کې وایي چې د یو ولی الله زیارت ته یو عالم راغی، د یو بزرګ قبر له یو عالم راغی د زیارت په نیت باندې. نو چې کله د عالم راغی د دې ولی الله زیارت کوي، دلته ناست دی دعا کوي، نو په دې زیارت کې هغه طرف ته مجلسیان ناست دي، هغې پکې منګې او رباب غږوي، چرسیان ناست دي چرسونه څکلی شي، میلې پکې لګېدلې دي، بعضې خلک سوداګانو پسې هلته زنانه د زیارت په بانه باندې راشي سوداګانې کوي او کلو مخ ګرځېږي فتنې کوي. نو دا عالم وایي زه ماړه ته راغی چې یاره دا ته څنګه د خدای ولي، دا ته څنګه د خدای ولي کرامت ښکاره که، هلک زور ښکاره که، ستا په خوا کې دا خلک دومره ناروا ناروا کارونه کوي او ته د خدای ولی ټول عمر د خدای په دوستۍ کې تېر کړی، د برخې او د کراماتو خاوند دی، نو دې ته لږ زور وښایه چې دا خلک ستا د خوا نه ناروا دلته یوسي، دلته ناروا بیا څوک نه کړي، ستا د خوا نه لاړ شي. دا عالم وایي ما دعا کوله د قبر په خوا کې ولاړم او په زړه کې مې دا خبرې تېرېږي، وایي ګورم د دې قبر په خوا کې یو ونه ولاړه ده، په دې ونه کې د عالم وایي ما دې ونې ته کتل، په دې ونه کې د دې ولی الله دا کوم چې د قبر والا صاحب دی، د خدای ولی دی او بزرګ دی، د ده روح چې کوم دی په دې ونه کې ما ته راښکاره شو او په دې ونه کې ناست دی او ما ته وایي چې ای مولوي صاحب ما ته وګوره. نو دا عالم وایي چې ما ورته وکته، نو د دې ولی الله دا روح ما ته وایي چې ته دا خبرې کوې چې یاره ستا د قبر په خوا کې ناروا کېږي او ته دا ولې نه بند دی، ته خو د کراماتو خاوند دی او د برخې خاوند دی، نو دا بند که که نه دا خبرې ته کې. دا عالم وایي ما ورته ویل چې او ما دا خبره کوله، وایي هغه ولی الله راته وخندل، وایي ما ته وایي چې ای مولوي صاحب که دا زه منې کړم نو ما ته پرې کوم ثواب نه میلاویږي او که زه منې نه کړم نو ما ته پرې کوم عذاب نه میلاویږي. ولې؟ ځکه چې زه د دنیا نه تللی یم، دنیا کې دارالعمل دی، دلته که ښه کار کې ثواب دی او که بد کار کې ګناه ده. خو که د دنیا نه د سترګې پټه شوې قبر ته راغی، نو که په قبر کې ته مونځ کې او که تلاوت کې که ښه کار کې تا ته پرې ټکې ثواب نه میلاویږي، نو که زه دې منې کړم ما ته پرې ثواب نشته او که منې نه کړم ما ته پرې ګناه او عذاب نشته دی. نو ای عالمه دا ستا کار دی، ته ژوندی یې تی منې که که نه، چې تی نه منې کړې نو عذاب پرې تاله خدای به در کوي، ماله پرې خدای عذاب نه راکړي. زه د دنیا نه تللی یم، ما په خپل وخت کې د دین ډېر خدمت کړی و، ډېر خلک مې د ناروا نه بچ کړي و، منې کړي مې و. دا ستاسو د علماو کار دی چې ته خلک ولې نه منې کېده نارواو نه. نو هغه عالم وایي چې ما ځان سره سوچ وکړو چې یقینا د دې ولی الله خبره 100% ټیک خبره ده چې یاره مونږ عالمان او مونږ ژوندي خلک په دې قبرونو کې ناروا کېږي، ولې چرسي د لاس نه نیسو، ولې د ډولو سرناو منګي والا د لاس نه نیسو او هغه هلته ولې نه منې کوو، ولې په خپلو زنانو باندې چې کوم دی د پردې اهتمام نه کوو، پابندي پرې نه لګوو چې بغیر د محرم نه به د کور نه وځي نه، کلو مخ به ګرځېږي نه، او دغه رنګ چې کوم دی د زیارت په بانه باندې به بازارونو میلو لځي نه. دا پابندیانې پرې مونږ ولې نه لګوو چې مونږ په ځای د دې چې په اولیاو باندې د هغې په مزاراتو باندې تهمتونه لګوو او هغې ته بد نسبتونه کوو. ای د خدای بندګانو په دې خپل ګیروان کې سر ښکته کوي، که دا اولیا مونږ ته زور وښیو کو نه ښیي، هغې ته پکې څه فایده نشته، هغې د دنیا نه تللي دي. دا زمونږ او ستاسو خپل قصور دی. که یو کار د دین وي او په هغې کې ناروا خلک کوي، نو مونږ به هغه ناروات نه ختمو، خدای مو بخښه، د دین کار به نه پرېږدو. نو خبرې غرض ده و. سفیان ثوري صاحب وایي څلورمه خبره دا ده چې یو انسان په مقبره او په قبر تېرېږي او دی په هغې دعا هغې باندې سلام نه چې یو دعا ورته نه کوي، نو دا وایي ظلم وکړو. ظلم کله هم چې په مقبره تېرېږئ ودرېږئ سلام واچوئ، لاس پورته کوئ، دعا ورته وکئ، نو بیا ترې نه مخکې تېرېږئ. ځکه د یو مؤمن مسلمان په دعا باندې الہ العالمین دا قبرونه ولا بخي. یو بزرګ دی
او زه یو شپه په لار تیریدم د خدای یو ولی دی وای ما باندې نا وخت شو د شپې چې کم دی د آرام د پاره ما ته بل ځای ملو نشو نو زه راغم په یو مقبره تیریږم ډېر لویه مقبره ده وای راغم هغه مقبره کې چې کم دی بزان ته خپل صدر اوار کو په مقبره کې ود شوم خوب ګورم وای دا ټول مړي را پاسېدلې د مقبرې نه او په یو میدان کې راغونډي او په خپلو کې څه تقسیموي ټول سپین کفنونه دي سرتور سرونه دي خپیاب لخپی دي نو دا بزرګ وای ما پوښتنه وکړه چې آیا قیامت قایم دی وای هغه مړي راته وای چې نه قیامت نه دی ما ورته ویل چې څنګه په دې میدان کې راغونډي ټول خپیاب لخپی سرتور سرونه سپین کفنونه په غاړه وای هغه مړي راته وای چې د خدای یو دوست او یو مسلمان او یو نیک بنده په دلاره تیریدو یو کال مخکې یو نیک بنده په دلاره تیریدو زمونږ په دې مقبره باندې دلته ودرېدو یو ځل قل هو ولستله او دا یو ځل قل هو ثواب مونږ ټول مړ ته وبخلو قسم د خدای په ذات یو کال شو دا یو ځل قل هو ثواب مونږ ټول مړ راغونی په خپل کې تقسیمو او دا یو ځل قل هو ثواب یا مونږ په خپل کې پوره نه تقسیم کړي سبحان الله ګوره یو مسلمان په مقبره تیریدو یو ځل قل هو لستله مړو ته ثواب وبخلو دومره ثواب ټول مردگانو ته الٰه العالمین ورکو چې یو کال تیر شو هغه ثواب په خپل کې تقسیمیږي او ختمیږي نه غرض دا دی چې کلم په مقبره تیریږي ودرېږي دعا وکړي سلام په واچوي پنځم نمبر والخامس رجل دخل مدینه في يوم الجمعه ثم خرج ولم يصلي الجمعه پنځم نمبر خبر دادا چې یو انسان آباده تراشي خاریه تراشي ورځ د جمعې وي او د جمعې منځ اونګي په جمعات کې او عمدا سي لاړ شي نو دا ظلم دی دا ګناه ده دا جفا ده چې کلم یو نارینه یو خاریه تراشي د دشت بیابان آباده تراشي او د جمعې ورځ نو دی به د جمعې منځ کې نو بیا د هغه علاقې نه لاړ شي او بیا فرمایي والسادس شپږم نمبر رجل او امرأة نزل في محلتهما عالم ولم يذهب إليه أحد ليتعلم منه شيئا من العلم او شپږم نمبر ظلم او جفا دار چې ستا کلی ته یا ستا محلې ته یو عالم راشي او هغه بیان کوي او ته دغه خبرو بیان ته غوږ کېږ نه دی دغه نه کومه مسله د دین ونري اوس د نه کې وای دا سخته ګناه ده ظلم دی کینه دغه بیان ته غوږ کېږ دی دغه نه مسله زده کوي باغې باندې عمل وکړي اوم نمبر رجلان اوم نمبر هغه دوه کسان ترافقا ولم يسأل احدهما عن اسم صاحبه اوم نمبر دا چې کلم ته چا سره مرګرتیا کې پلار باندې سفر کې د سفر مرګره دي یا تاسو سره چا دوستانو تعلق خپلوي کولا نو داغه نوم به داغه د نوم تاسو کوا داغه نوم زده کوا او داغه نوم په خطر طریقې سره بیا خلو په خطر طریقې سره نوم باندې را بلا اتم نمبر رجل دعاه رجل الى ضيافته فلم يذهب الى الضيافه تا د سوق مل مستیو کی او تا وګورل چې ما د مل مستیا کړه روټه مې کړه دراشه او ته بغیر د عذر نه داغه مل مستیا ته لا نړي نه دا ظلم دی دا جفا ده نهم نمبر شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والادب نهم نمبر دا چې یو ځوان وي یا یو انسان دی فارغ وهو فارغ دی فارغ وي کوم ضرورت نه لري کار نه کوي اسی فضل وخت دی او علم نزد کوي ادب نزد کوي دین نزد کوي نو دا ظلم دی چې کله در سره وخت فارغ وي نو دینی مسلې ووري دینی بیانات ووري دین کتابونه وګوري او باغی باندې مسائل زده کوي او باغی باندې بیا عمل وکي والعاشر لسم نمبر رجل لسم نمبر هغه زما مطلبي خبره دا وا هغه کس چې دې موړ په ګډه باندې او ستا بچم گاوند کې ستا گاونډي دي او هغه تاسو سره اوګي دي تا باندې شپه تیریږي ته موړي ورځ تیریږي ته موړي سحر ما خام خوري او ستا د کور په خوا کې یو به وسه گاونډي وسیږي او هغه په ګډه باندې اکثر نه هر یو لګي تندې بتیریږي نو دا ظلم دی چې ته په مړه خېټه باندې روټه خوري او د خپل گاونډي ته پوس نه کی نو سناسه خامخا د گاونډي سره گاونډیت کوا چې کلم پاغه سخت راځي مشکل راځي مصیبت راځي نو داغه ته پوس کوا هغه سره شاته ودرېګا داغه مطلب ډاډګیر نه کوا هغه سره الله سو امداد او کومک کوا
دا د ګاونډي حق پتا باندې جوړیږي دغه چن خبري د ګاونډیت د حق په باره کې ما تاسو ته وکي الہ العالمین دې په موږ تاسو ته عمل را نصیب کی د ګاونډي ډیر خیال ساتي د ګاونډي د خوشاله په موقع کې د خوشاله خیال ساتي د غم په موقع کې د خدمت خیال ساتي د ګاونډي سره د ګاونډیت ډیر خیال ساتي حقوق پیغمبر علیہ السلام موږ تاسو ته بیان کړی دي روایت کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ما ته جبرئیل علیہ السلام همیشه د ګاونډیت متعلق ډېری خبرې کولې او همیشه به وصیت کولو چې د ګاونډي د حقوقو ډېر خیال وساتل شي او زه په دې ویریدم چې اسنه د ګاونډي چې کم دي دومره حق مقرر نشي چې زمونږ په میراث کې د ګاونډي حق مقرر شي چرته یعنی دومره وصیت به کولو چې زه ویریدم چې د ګاونډي خو په یو بل ګاونډي باندې دومره حق لري چې کوی کې میراث کې تنه حق وانلی یعنی مطلب دا دی چې همیشه د پاره ما ته جبرئیل د ګاونډیت هغه د حقوقو وصیت کولو چې داغه حقوق ډیر زیات دي نو مبارک فرمای ما سره یې پیدا شو چې د خود دومره ډیر حق لري چې اسنه په میراث کې یو انسان مړ شي داغه میراث پاتې شي په دې کې هم د ګاونډي د پاره کم حق